حجر دا یو علاقه د ثمودیانو هغه بستی ده او کذب اصحاب الحجر المرسلین دا غي تذکرہ به راغله د ټول سورۃ د ویل کیږي سورۃ الحجر دا مکی سورۃ ده نو د دې اقا مضامین ثلاثه دي توحید رسالت او معاد نو ټول مضمون د دې سورۃ د ما قبل سورۃ سره هغه مربوط دي او بل داغي اخر شو وی هذا بلاغ للناس دا قرآن پاک دا خو تبلیغ او دا خو نصیحت یو کتاب دی او دلته وی تلک آیات الكتاب او قرآن مبین دا آیاتونه تاسو دې لپاره درځي نو الله رب العالمین فرمایي چې الف لام را جسو متقدمین وی نو هغه دا الله تعالی به خپوي او چې چا به تعویلات کړی دی هغه به انوار لطائف راشده انوارات او هغه لطائف چې کوم د رشد او هدایت دي هغه تلک آیات الكتاب هغه تبدی قرآن شریف کی ملاوی تلک آیات الكتاب و قرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین الله وی ایمان راوړی په ایمان چارانوړو کافران به هم ګره بیا ګوتی مروړي ښا لو كانوا مسلمین کاش کوم اسلام راوړی وي ربما یود الذین ډیر کرتا وخت بغنی هغه کافران دی خبر لرا چې کاش کچری موږ مسلمانان وې آخرت کې هو بخود مروړي او دنیا کې چې کله کله راگیر شي او عذاب پراشي نو بیا دې الله تا منتون او سماجتون کوي ذرهم ياكلوا ويتمتعوا الله وی التبار مانونه کوي او دلته ځان نه زناور جوړ کړي بس خوري او اسکی او نور اړو سوچ نه کوي عقل نکار نه اخلي پرېدا او پیغمبر علی السلام دوی لرا چې خوراکونه کوي او فائدې حاصلې ويلههم الامل او دل ورکی دوی لرا هغه امیدونه خپل امیدونو دوی له یو مهلت ورکړی دی او بس هغه دوی په مزه کړی دي نو پس درته چې دوی دا معلومه شي او نه دی هلاک کړي مونږ یو کلی لرا یعنی اهل داغي لرا لکن داغي د پاره یو وخت معلومه دی کتاب معلوم هغه وخت معلوم دی او اجل مکتوب دی ما تسبق من امه اجلها نوړان دکیږي یو ډله یو امت داغه نیټه خپلنا مشرکان بار بار ویرای ولا کنه نو به تاسو لپاره یو ټیم مقرر دی هغه نه مخکې خو نه راځي کنه او نه بدوی رسکی کی داغینا او ویل بدی مشرکان او کافرون وقالو استهزاء وی هغه سړیا نزل علیه الذکر چرا نازل کړه شوی د پاغ باندې کتاب ذکر د نصیحت کتاب یې قرآن پاک یادې چې ته دا ځان کوي چې ما باندې د نصیحت کتاب نازل شوی دی نو پیغمبر علی السلام ته وی انک لمجنون نعوذ بالله ته منټلی ساغو دماغ چې کوم نه هغه بے ځای شوی دی لو ما تاتینا بالملائکه لولا ولوما دا ټول تهذیب غ حروف دي ولې تا راتله دې کړي مونږ ته په ملائکه باندې کته پیغمبر نه بیا فرشتي پیش کا کنه حجت کې او دلیل کې چې دې ته دا غنښتونو خلقنا ان كنت من الصادقين يعني في انك رسول الله چې تر الله پیغمبر نه بیا فرشتي پیش کا الله تعالی وی نرا نازلون ملائکه لكن بحق سرا وما كانوا اذا منذرين او نه بيدا مشرکان په دغه واکه مهلت ورکړي شي چې فرشتي را لې بیا وګوره مهلت ختمي دا غنن مهلت ده په تحقیق سره مونږ را نازل کړي دا د نصیحت کتاب قران پاک او په تحقیق سره مونږ دا غي لپاره خامخا حفاظت کوونکیو ولقد ارسلنا من قبلك او خامخا په تحقیق سره دا تسلی د پیغمبر علی السلام دا ځکه دغه نامناسبه خبره هغه سره پیغمبر علی السلام ته تکلیف میلاوي دو وی خامخا په تحقیق سره را لګلې د مونږ وړاندستانه فی شیع الاولین یعنی فی فرق الاولین شیع معنا فرق هغه فرقو دا غړم بنو خلقو کې هغه عادیان سمودیان ټول ته پیغمبران راغلي وکنه نو اخیری قوم ته هم پیغمبر راغلی دی او نو راغلی دوی ته یو رسول او نبی لیکن هو بدوی چې باغی پورې به استهزاء او ټوکی کولی کذالک نسلکه کذالک هم دقرنګي څنګه چې په خوانو خلقو استهزاء کولا نو دقرنګي دغه استهزاء نسلکه داخلو مونږ دغه استهزاء فی قلوب المجرمین فغزرون المجرمانو کې چې کوم ستا امت ته ناغیم خندا شروع کړه دغه د الله تعالی حکمتونه دي ایمان نروړي دی په دې کتاب باندې یا رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې او په تحقیق سره تیر شوی دي سنت الاولین ان سنتنا فی الاولین هغه عادت زمونږ پاغړم بنو خلقو کې چاغینه ملن انجام سو ولو فتحنا عليهم بابا وذوی فرشتي ولن راضي الله ای فرشتي ولا وړه خبره ده چې فرشتي د اسمان نخکته راشي نو دی موږ بیا ومنو الله تعالی وی دا څنګه ده کدا اسمان کولاو شي
او دوی په دخکته نه بر لاړ شي دا مشرکین دوی دخکته نه بر لاړ شي والله بیا ان منیخا دا ختم الله ولدی بیا به وی چیرې بس ناشنا جادوی را باندې وکړو او واجب چې کوم دې سحر را باندې وکړو ولو فتحنا عليهم بابا او کچې مونږه کولا او په دوی باندې په دې مشرکانو باندې یو دروازه جانب د اسمان نه فظلوا فيه يعرجون او ګرځي دا مشرکان پاغي کې يعرجون معنا يسعدون چې په پورته باندې وخیږي بالفرض اسمان تلاړ شي ور قرآن حکیم ثم راجبا انداز کې داغه تذکرہ کوي کدی په بر باندې لاړ شي نبيان ایمان دروړي قالوا انما سكرت ابصارنا خامخا وای بدا مشرکان چې په تحقیق سره سحر کړي شی په دې نظرونو زمون باندې نظر بندي را باندې وکړه سكرت یعنی سحرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون بلکې موږ یو قوم چې موږ باندې جادو کړي شوی دی دا پیغمبر جادوګر دی ولقد جعلنا في السماء بروجا الله وی دغه دلائل چې فرشتي دی راشي دغه نه او نور دلائل تاسو څونه راغلي تاسو کوم یو منلې دي تاسو د اسمان ته د ځمکې ته او بیا دغه د نظام ته وګورئ خامخا په تحقیق سره ګرځولې دي موږ په اسمان کې بروجن هغه برجون لرا نو مخکې ذکر شو چې والسماء ذات البروج نو دا غدولس برجون دي یا دا هغه خپل منازل دي چې کوم الله رب العالمین پاغي کې پیدا کړی دي پړاوونه دي او خیسته کړه دې موږ د اسمان د پاره د هغه کتون کو ماقام چې ګوري او دا پړق پړق نو الله تعالی وی یو عجیب رونق وی او حفاظت کړه موږ د اسمان دا هر شیطان رټلی شي نه په خوا به دا شیطانان تلل د بعثت محمدی نمخ کې نو بیا چرته فرشتو ته چې احکام میلاویدل نو یو به بګریشتیا واوریدو او یو کنسل به سره دروغ میلاو کړ کاهنان او د نجومیان او د اغي ته راوړل ناغي به خلق ته چې کوم دی ویني یو به چې ترشتیا به نو خلق او باغی باندې ایمان راوړه چې دا پیریانی خلق چې دي نو دا عالم الغیب دی نعوذ بالله غیبان دي په او چې کله بعثت محمدی وشو نو اوس چې کله شیطانان برزي نو شهاب مبین اغستوري په فرشتي ورولي نو یا هو باغی باندې ولګي نو هلاک شي او یا بیا لیونی شي او چې لیونی شي نو سم هغه سلسله بیا دوی چې کوم هغه سلسله مخکې چې څنګه وا نو مخکې ودی د اسمانونو نه برم اوس خو د اسمان نه بر نشي تللی ځکه هغه ته ټول بند شوی دی او چې کوم لاندې فرشتو ته کوم نظام الاوقات حواله کیږي نو دی باغی کې بیا دروغ یو دی کی او کاهنان نه وسی وحفظنا من كل شيطان رجيم الا من استرق السمع لكن هرغسو چې هغه اغلاق یو اوریدو لرا یو خبره واوریدل فرشتونه هغه اغلاق لرا وای تختوله نو چې وای تختینو فاتبعه شهاب مبين اتبعه انا لاحقه بس ورپی وشي بد پوری هغه لمبه واضحه د سوري او لمبه بسراشي روخانه لمبه یای مړکی او یای چې کوم نه دیونیږي والارض مددناها دا علمي دلایل او دا صفري دلایل شو او دا ازمکه غړولې د مونږ دی لرا او اچولې د مونږ بدی کې یخې د مونږ بدی کې رواسیا یعنی جبال ثوابته هغه مضبوط غرونه او را زرغون کړه د مونږ بدی ازمکه کې د هر یو شی نه موزون چې هغه مناسب دی الله ته چې مناسب کارېدل غیاګانی دي د انسانانو خوراکونه دي د حیواناتو دي او بیا ګرځولې د موږ تاسو لپاره په دې ځمکه کې معاش هغه سبب د گزاران معاش ما تعاشون به چې تاسو باغی ژوندۍ تیروي دا ټول بودو باش او دا ټول ضرورت پکې الله یې خېل معدنیات دي او نباتات دي او جمادات دي او دا ټول ځمکه د وګونه او د سنډکی ومن لستم له برازقین او هر غسو چې نه تاسو دا غي د لپاره روزي رسول کی او ځان لم نشي کوله اغیلم نشي کوله خو بهر الله تعالی روزي رسان دی او نشته یو شی لیکن پنځ دمون باندې خزانه دا غي دي دا یو شی خزانه چا سره دي الله تعالی وما ننزله کذا علم خزانه دي او کذا مال دي او کذا حکومت دي او نرا نازلو مونږه غیلر لیکن په یو اندازي معلومه سره پدې کې دا الله تعالی حکمتونه دي ځکه الله تعالی بل دې ارشاد فرمایله ده چې کله دې خلق باندې د نعمتونو مادي ډېر زیات کمال او دولت خزانه او تکولاو کم ولا بغاو فی الارض نو بیا دې سرکشي شروع کی الله تعالی به اندازه باندې را نازلې وارسلنا الرياح لواقحا دا جوی دلائل لیکه اسمان او د ځمکې په منځ کې حکم د چا جاری کیږي د الله
وارسلنا الرياح لواقح او را لګل دي مونږه غبادونه او هواګانې لواقح چاغ ډکون کې دي وریاض لرد وبونا دا وریاض چې کله هواګانې اوچليږي نو د خدای شان دي دا وریاض د وبونه ډک شي باغې سره لواقح جمع د ملقحه او ملقحه ویل کېږي چې کوم دی هغه بلار ساروي ته نو څنګه چې بلار ساروي داغه خېټه د بچی نه ډکه ده نو تقرنګ دا وریاض د وبونه ډکې بلار بشوي دي لواقح فانزلنا من السماء ماء فسرانا ذي کړي دي موږ طرف د اسمان نه غوبو د باران لره نو پس خړو کړي دي موږ تاسو لره باغې سره تاسو سیراب کړي باغې باندې او نه تاسو دا غي د بار جمع کوون کی وما انتم بخازنين اے الله تعالی وی چې یو بیره باران کو بس په ټول عمر کې او یا بکال کې او بیره او چې څونه ضرورت ته ځان لجمع کوي نو کوم ځای په جمع کولې دا دونه وګو هغه الله تعالی وخت په وخت باندې راوړي وخت په وخت باندې على حسب الضرورت را نازلي او سن داسې راوړي نو هغه دوبو په شکل کې او سن داسې بحر منجمد هغه د واورو په شکل کې د غټو غرونو پوچت سکو باندې الله تعالی منجمد چې کوم دنو هغه اوپر راوړي منجمد نو هغه ته نس شی او طرفي چې خرابي کې نو تر چا لاس رتی او محفوظ پرتی او ورو ویل کیږي او دی خو دې نهرونه راويږي او خلق دا غي نه ټول دنیا نظام هغه دین روان دي الله تعالی مخدای دین معلومه کوي وما انتم له بخازنين وانا لنحن نحيي ونميت او بتاقي سره خامخامونګ ژوند کول او مړ کول کو او مونږ باقی پات کیدونکیو الوارثون یعنی الباقون تاسو بلار شي الله دې بیان تاسو نو یې زوم ولقد علمنا المستقدمين منكم او خامخا بتاقي سره الله رب العالمین فرمای چې عالم دې مونږ ته غوړان دي کیدونکي بتاسو کې او بتاقي سره عالم یو مونږ په غرستو کیدونکو بتاسو کې یا خود وجود په لحاظ سره مخکې کیدونکي چې په خاص وک راغلي الله به هغه ماته ټول معلوم دي فلان کې ول دې فلان کې او په دې ټیم باندې راغلي او په دې ټیم باندې چې کوم نه بیا تلې او دا کوم چې اوس راځي نو فلان کې ول دې فلان کې او په دې ټیم راځي او په دې ټیم بځي او یا الله وی کتا سو منځونو ته ولاړې مستقدمین په مخکې صفونو کې څوک ولاړ دي او شاته څوک ولاړ دي او سکی او نیت څنګه دی الله وی دا ټول او یا د جهاد په صف کې ولاړ دي مخکې ولاړ دي یا رسو صف کې جنگي سونه اخلاص ته پکې الله وی دا ټول علم د کائنات ګره ما سره دی دا بل مخلوق سره نشته وان ربك هو يحشرهم او بتاخير سره پروردگار ساج دې خامخا خبر راجم کې دې ټول مخلوق لره په محشر کې انه حکیم علیم ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون او خامخا بتاخير سره پیدا کړل موږ انسان لره من صلصال داغ تنگیدن کنا من حمأ مسنون داغ خټي او داغ خاوري بدبودارنا آدم علیہ السلام چې الله پیدا کو ملاول فرشتو ته حکم وکړو نو د ځمکې نه چې کنه من ادیم الارض داغې نه چې کوم دنو هغه خټه راواخسته چې خو بدبودار شو او خو چې کوم دنو هغه وچ شو نو بیا دا منګي دا بیا د یو ټنګ پیخه نو دقه شان دي ځکه هغه خاوره ده نو صلصال هغه ټنګیدون کې وچه خاوره الله تعالی انسان مار دې پیدا کړی من حمأ مسنون والجان خلقناه دې ټول الله وی خالق زېما نبي معبودم زېما والجان او ابو الجن جان ابو الجن د پیریانو پلار نامخ کې انسان چې ونه دا انسانانو پلارو لقد خلقنا الانسان اغا ابو البشر او دا اوس ابو الجن دی الله تعالی وی جان چې هغه د پیریانو پلار دی خلقناه من قبل پیدا کړو موږ هغه لپاره په خوا د دینه لکه پیریانو هم مخکې بس مکه باندې قبضه او باقي باندې حکومت او غیر د سنه پیدا کړو من نار السموم داغ اورنا السموم داغه داغ لمبینا د اور د لمبینا الله تعالی وی هغه پیدا وکړه ناری مخلوق دی واذ قال ربك للملائکه او یاد کې هغه وخت کله فرمایل پروردگار سا ملائکه ته چې داخلي سره پیدا کوونکې یو انسان لرا داغ ټنګیدون کې داغ خټه بدبودار نه وچا بدبودار خټه هغه نه پیدا کوم نو چې کله برابر کم دغه بندل را او دغه انسان لرا جوړ کم هي برابر کم او پوکو هم د باغ کې دغه روح پلنا تاسو دا څه وکړي چې فقعوا له ساجدين تاسو هغه ته سجده باندې پریوځي او دغه اکرام وکړي دغه احترام وکړي د خلیفۃ الله فی الارض
نفس سجده وکړه ملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس ابى ان يكون مع الساجدين قال يا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم كن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها هذه اسمانون نوزه یا دې جنت نوزه فانك رجيم یعنی ملعون دائما ته همیشه ملعون فقہ او بتاقی سره پتا باندې لعنت زما دې تر دا ورځې د بدلی پوری تر ورځ د قیامت ته هو الشیطان چې پروردگار ته مونږه پس مهلت راکما ته تر دا ورځې پوری یبعثون اذا خلق برا پورته کیږي د خپل قبرونو نو نفخه اوله نفخه ثانیه یاد کړه الله ورته وینا قال فانك من المنذرين فتحقيق سرتا مهلت درکړې شوی دی الى يوم الوقت المعلوم تر دا وخت معلوم پوری چې هغه نفخه اوله ده نو مفسرین فرمایي نفخه اوله او ثانیه دې په مېز کې سلويخ کال دي نو شیطان به مردار پروتي سونه مودا سلويخ کال اوس ژوندې دې تر نفخه اوله پورې ژوندې دي نفخه اوله سره به مړ شي نفخه ثانیه سره بیا را ژوندې شي نو ته نفخه ثانیه یادوله مقصد دا و چې بالکل دا برزخ د عذاب نه بخلاص شمه او خلاص نه شو سلويخ کال به وسکله قال رب بما اغويتني ويل شیطان چې ادمه پروردگار په سبب د هغه چې گمراه کړي تا مالره خامخاذ بخیستکم دی بنی آدم ته پسمکه کې او خامخاذ به گمراه کوم دوی ټول لرا لیکن هغه بندگان صاحب دوی کې المخلصین چې کوم ستا خالص بندگان دي او زما په لاس نه چلیږي هغه جدا خلق دي او د عام خلق به گمراه کو او فرمایل الله رب العالمین چې هاذا صراط علی مستقیم هاذا دا د دین او د اسلام والا چې کمالار ده او چې څوک په خپل ایمان کې مخلص وي نو دا غلار ده ما طرف ته نه برابر راغلی ده او په تحقیق سره بندگان زما چې دي نشته ستاره لپاره پاغي باندې څو زور ستا باغی تسلط نه چلیږي ښه ور ان عبادی الله چې کوم زما بندگان دي او ما سره تعلقي نو ستا جال کې باغی نه راځي لیکن هر هغه څوک چې هغه تابعداري کړي ده ستا د گمراهانو نه او پتا او یاد ولرا تو او ستا گمراهان پارتنران داغي مأوا او داغي هغه انجام دادي فتاقی سره جهنم چې نه خامخا وخت زید وادي د دوی د ټول په جمع باندې لها 7 ابواب دغه جهنم د لپاره او دروازې دي نو یا خو هغه کلاسونه تینا مراد دي چې کوم د هر طبقه د لپاره ځان لري او مخکې تیر شي دي او یا دغه دروازې مراد دي لكل باب منهم جزء مقسوم د هر دروازې د لپاره او د هر یو قسم د لپاره د دوی نه هغه برخه تقسیم کړي شوی دا یعنی معلوم يهوديانو د لپاره ځان لدی د منافقانو ځان لدی عصاتو د مؤمنانو د لپاره ځان لدی ان المتقين في جنات وعيون دا تخويف شو دا تبشیر دی په تحقیق سره متقیان او پرهیزګاران چې دي هغه په باغونو کې وي او هغه په چینو او په نعمتونو کې وي او يقال لهم ادخلوها بسلام چې تاسو داخل شئ دغه جنتونو ته سلامتی باندې په حال کې چې په امن باندې ونزعنا ما في صدورهم او وباسو موږ هغه شی چې په سینو د دوی کې وي من غل یعنی من حقد چې کومه کینه او حسد ده جنت او پاک خلق دي دنیا کې خدا یو تا پړسېدل او بل ته پړسېدل الله تعالی دا پړسېدل بنئ الله اخوانا على سرر متقابل په حال کې جدي برونه رونی په خپل آپس کې او په هغه تختونو باندې بناس کې متقابلینا یو بل ته مخکړه نو دنیا کې هوکلا زیتن شي نو بیا خلک ویل کدا تاسو دغه ځای کې دا کسان کېنه هغه چا داسې مخکړی چا به داسې مخکړی ځکه وی زیتن دی آخرت کې په جنت کې ودا مسله نه کله کو خلق په مجلس کې راجمع کیږي هټولو به یو بل ته مخ څوک به اباوټ نه کیږي متقابلین لا يمسهم فيها نصب نبور رفیق دغه جنتیانو دغه جنتونو کې ستړي او تکلیف وما هم منها بمخرجين او نبدوی داغینا وخکړي کیږي نبئ عبادي او خبر ورکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زما دي بندگانو ته چې په تحقیق سره د چې غفور الرحیم او په تحقیق سره عذاب زما چې ده هو العذاب الالم هغه عذاب دردناک دی غفور الرحیم يم او چې بیا کچاله سزا ورکوم نو بیا ګور دردناک سزا ورکوم اوس الله تعالی دو مثال او ذکر کا فرشتي راغلي ابراهيم عليه السلام ته ابراهيم عليه السلام له زیره ورکوي الله بل بچي درکې زوی درکې نو داغه لپاره غفور الرحیم شو
او اقا فرشتي دي اقا فرشتي نوري نه دي ښه او دا د لوط علیه السلام د قوم د پوستکي د وختلو لپاره راغلي دي دا غي لپاره عذاب الیم ونبئهم او خبر ورکه اے پیغمبر علیه السلام دی خپل قوم ته فبارد آغا ملمنو د ابراهیم علیه السلام کی پا آغا وقت چکل داخل شو دا ملمانو پا ابراهیم علیه السلام باندی فقالو سلاما قال انا منکم وجیلون ندا سینا آغا اغیو دو السلام علیکم دیو دی مونگا تاسو نیریب آغا دو السلام علیکم نمخی ترشیو اغیو جمله فیلیو ویلا ابراهیم علیه السلام ورطا جمله اسمیو ویلا سلام علیکم علیک سلیک وشو خدا اغینا پس چه او قتل او بیا ولا چکم دی ملمسیا کڑی و وقی نخوڑلا ابراهيم عليه السلام پوه شو چهره سمامله بدل ده نو قال انا منكم وجلون او فرمایل ابراهيم عليه السلام چې په تحقیق سره موږ خستاسونه یریدون کیو چې ته غلط عزایم باندې راغلی یو هغه ورته مې یریګا لا توجل ان لا تخف په تحقیق سره موږ خو زیره درګوتا تا هغه هلک باندې علیم چې هغه ډیر عالمي علوم د نبوت په ټول په سینه کې راځم کړی وي نو فرمایل حضرت ابراهیم علیہ السلام چې آیا زیر را کوي تاسو ماته سره د دین چراړه سیدل دې ماته ګډاواله فبما تبشرون د سشي زیر را کوي مالا مطلب دا دی چې دا وخت د بچو د کېدو نه دی هغه ورته فرمایل چې زیر درکو مونږ تعالی را په حق سره یقینا الله بدل ولد درکې مکیګه ته دا غنا امید کیدونکو نه دا الله د رحمت نه امید ابراهیم علیہ السلام چې کله دا خبره واوریدا نا غورتوی نا امید خود نه مده کده الله د رحمت نه نه امیدي کفر دی د الله پیغمبر بسنګ نه امید شي خو مقصد دا دی چې موږ به بډاګان یو او الله وزویا راکی په دقه بډاوالی کې او کنه بیرته ځوانان کیږو کیفیت پیسې قال ومن يقنط من رحمت ربه وفرمایل حضرت ابراهیم علیہ السلام چې نو نا امید کیږي د رحمت د پروردگار د خپلنا لکن هغه گمراهان خلق او شکر دې ته په هدایت باندې په نبوت باندې روانه قال فما خطبكم ايها المرسلون اوس ابراهيم عليه السلام کوی شو چې دا فرشتي چې راغلي یوازې د بشارت خبره نه ده بشارت له یو فرشته راغلی و او دا خو غني فرشتي دي نورې مسر دي نو د قرائن نه کوی شي چې بل مقصد هم شته نو یا بل مقصد څه شي دي او فرمایل ابراهيم عليه السلام چې سده حال تاسو ما خطبكم یعنی ما شانكم تاسو راغلی ولی گلو شو فی فرشتو ویل هغه چې بتاغي سره مونږ را لېږلي شي او په طرف دی یو قوم نا فرمان باندې هغه د لوط علیه السلام قوم دی الا آل لوط لكن هغه ملګری د لوط علیه السلام آل لوط چې کوم داغه سره متبعين دي هغه به د عذاب نخلاصي په داغي سره مونږ نجات ورکوونکي هغه ته ټولو ته بجما باندې لكن بیبي د هغه په آل کې هو په ظاهر شامل ده او په نجات کې شامل نه ده ولی قدرنا انها لمن الغابرین مونږه حکم کړی دی په دې خبره باندې چې په تحقیق سره هغه د پاتې کیدونکو نه ده من الغابرین یعنی فی العذاب هغه په عذاب کې پاتې کیږي او بچ کیږي بنا بس هر کله چراغ له هغه آل لوط المرسلون حضرت لوط علیہ السلام ته هغه را لېږلي شي فرشته نو آل لوط دا آل لفظ مقحم دی آل لوط تراغله لوط علیہ السلام تراغله فرشته هغه تراله چونکه آل سره هم نو فرمایل حضرت لوط علیہ السلام چې په تحقیق سره تاسو یو قوم یې منکرون ناشنا تاسو ناشنا غون ته خلقې او پس مقصد باندې راغلی قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون نو ویل دي چې بلکې مونږ راتله غړي تا ته په هغه سید باندې چې ودا خلق چې شک به کو پاږي کې من العذاب تا ورته عذاب براشي دی بشکونه کول نن موږ هغه شک هغه بشک شی راوړل دي او راغلی موږ ته په حق سره او په تحقیق سره موږ خامخا رښتینی په دې خپل خبره کې پس بو خپل اهل عیال لره د شپې په حصہ کې وتتبع ادبارهم او تو تابعداریو کا غشاګانو د دوی ته څه مطلب دا خپل اهل عیال مخ کې روان کا دا کوم چې مؤمنین متبعين دي او تور په شاته شاته ده چې څوک پکې پاتې نشي ښه ټول ته نو باسه دا ګورستو خطرناک عذاب راتلو والا دی وتتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد او بشاد نګوري پتا سو کې یو کس او ومزو حيث تؤمرون اولاد شیطاسو هغه ځای ته چې کوم حکم کولې کیږي تاسو ته الله تعالی هجرت حکم را لګل دی نبی تعالی السلام ته سدوم پرېدا او ته نوځه وقضينا اليه ذلك الامر او وحي را لګل او موږ په طرف لوط علیہ السلام باندې دغه خبرې
خبر ادا چې په تحقیق سره جرل د دغه قوم چې دا مقطوع مصبحين هغه کټ کیدونکي د په وخت سباون کې چې سار کیږي بنیاد به ودی ښا وجاء اهل المدينه يستبشرون او راغل اغه د خار خلق اغه خاریان او اغه به حس قوم د صدوم اوسیدون کی راغل او خوشاله کولی جشنونه مناول خا ولود علی السلام کرم میلمانه لکان راغلی دي او ډیر حسان الوجوه خیسه مخون والدی کا ناغي په خپل شیطانه کې پراتو نو فرمایل حضرت لوط علیہ السلام دوی د چې په تحقیق سردا دما میلمان دي فلا تفضحون مرسوا کوي تاسو مالرا فلا تفضحوني ما ته کم از کم میلمتا مشرمنده کوي او ویریږي د الله رب العالمین او مشر موي تاسو مالرا ولا تخزوني قالوا اولم ننهك عن العالمين هو اللي قوم لوط عليه السلام چې ولې نو منع کړي موږ تعالی د مخلوقاتنا څه مطلب ته موږ نو ویلي ملمانه بل راولي او کراولي نبينا بچکوي نه شيخه قال هؤلاء بناتي فرمایل حضرت لوط عليه السلام چې دغه زما لونه دي یا خپل سلبي لونه یادي اغه سره نکاو کې ظالمانو حکم اسکم دا شیطانه پرې دی او یا د خپل قوم لونه یادي چې راغي سره شرعي طریقې سره نکاو کې ودونو د بار ځینو خډیر ګڼ دي او تاسو چې کوم دین هغه حرام لارو اختیاروي مقال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين کجرتا سو کون کیه دې کار لرا سم متزوجین کني کا کون کیه نو هغه خبره سم مشکل نه ده او کاسه شیطانی خیال لا عمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون لا عمرك زماد قسمی باغ عمر مبارک ستابان دے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې په تحقیق سره د لوط علیہ السلام قوم چې دا باغ خپل نشکی یعمهون سرګردان وکا لعمرک دا قسم دی او قسم چې کله قران حکیم کې راځي نو داغي مختلف یعنی طریقې وي کله خو تعظیم د پاره راځي لکه موږ والله بالله تالله نو الله تعالی عظیم الشان دی دا په نوم باندې قسم کوي دیو جن په غیر الله باندې قسم نه خوري پیغمبر علیه السلام دا شرکی اعمال دي ځکه چې هغه تعظیم چې کوم د الله دی هغه د غیر الله له ورکه څنګه چې عبادت د غیر الله منع دی هغه تعظیم الهی غیر الله د ورکول دا منع دي او کله چې الله تعالی قسم ذکر کوي په قران مجید کې نو دویم نمبر هغه د استشهاد د لپاره ذکر کوي استشهاد یعنی دغه مقسم به گواه جوړي ښا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود الله تعالی په اسونو باندې قسم کړی الله دې مجاهدینو د اسونو نه دي چې په جنگ کې ګولې وریږي او غشي وریږي حالان کې دې مجاهد او دې خپل مالک دا اس کو پیدا کړي نه دي خو صرف واقع لور کې پیدا کړي هو الله دې او دغه غشو باران شروع دی او دا اسب کې دغه شان ته خپل سینې نیغه کړي دا او په غشو په ګولو باندې ور روان دی او واپس کیږي نه نو الله تعالی وی دا اسونه گواه کوم په دې خبره باندې ښا د مجاهدینو د اسونه چې ان الانسان لربه لکنود دا انسان ډیر ناشکر دی دی هو کله نیغ روان دی کله بیا پشاشي کله بیا منی کله نه منی او کله پټیم پاسي او کله بیا بیٹه پاسي ښا او هغه استه دي خپل ډیوټي حالانکه هغه د خالق نه دی صرف مالک مجازي دی او الله تعالی دې ته کده مالک حقيقي ما او دا سره ما کله منی او کله نه منی نو دا استشهاد دی او دریم نمبر قسم چې کله قران حکیم کې راځي نو دا د تبرک د پاره او د برکت د پاره راځي لکه دې چې الله تعالی قسم خورل دی په عمر د پیغمبر علی السلام باندې ما او تا ته حکم داد چې بغیر الله به قسم نه خورو او الله رب العالمین هغه ته اختیار دی نو هغه څنګه په دې نور سيدونو باندې غیر الله باندې قسمونه خورلي والتين والزيتون وطور سينين او والطور وكتاب مسطور نو دلته دې العمرک استاق عمر مبارک دې زما استاق قسم ښه نو الله تعالی د پیغمبر علی السلام هغه عمر مخلوق تا انسانانو ته ذکر کوي چې ډېر برکتی عمر یو ښه دغه پیغمبر علی السلام صرف 30 کال زمانه د نبوت منتلی ده 30 کال او هغه څونه مخالفتونه څونه مقابله او څومره چې کوم دنو پاغي کې حالات نامساعد او بیا 10 लाख مربع میل باندې د الله تعالی حکمونه نافذ کړی دي خدا برکتونه وکړه
دا د الله تعالی امداد ور سره شامل حالو. نو الله تعالی وستا په عمر باندې قسمی چې دا د لوط علیه السلام قوم په نشه کې مست یعمهون فاخذتهم الصيحه مشرقين فسراوني والكوين راه چغې د جبريل عليه السلام په دې حال کې چې دوی داخلي دن کې په هغه وخت د نور خاطه کې چې نور راغتو د سبا ټیمو نفجعلنا عليها سافلها وګرځو موږ هغه پورته طرف داغه لاندې طرف او هغه لاندې طرف باندې طرف مقلوبات او متفقات شو او راو موږ په دې باندې حجاره من سجيل هغه کانی چې کم ده دا هغه خاور نه چې پخا کړي شی او په اور باندې سجيل ماته سه څنګه ګل دا د خاور هغه کانی او چې کله پوښ شي او کلک شي یا په اور باندې پوښ شي بیا غي نه سجيل جوړيږي. الله تعالی هغه کلک کلک ودکانی هغه یې راو راول او دا غیر مونږ په لیکل شي وغه ان فی ذلک لآیات فتحقیق سره دې مذکور بیان کې خامخا دلائل د قدرت د الله رب العالمین دی للمتوسمین د پاره د فکر مند خلقو متوسمین متفکرین چې هغه فکر کوي د الله تعالی په قدرتونو کې مداغي د بار باندې کې ډېر زیات دلائل دي. وانها لبسبیل مقیم وصلاوی که درود علیہ السلام د قوم حالات دی ګوري نو کم از کم د مشرکین عرب نه سره کو نه دي چې کلم دی د حجاز نه شام ته دی نو په یو جرنیلی روډ باندې بدوی تا التکی قرای قوم لوط هغه په نظر باندې راشي هغه کندرات دی به وګوري. وانها لبسبیل مقیم او بتحقیق سره د اکلی درود علیہ السلام چې دی دا په غلار دایمی باندې دی دایمی لار ده خلک وی کنه لکه دا په خلار ده نو کچلار خو کله یې کله به خلک قران کی او دا خو په خلار ده پوخ روډ دی. ان فی ذلک لآیه فتحقیق سره دی مذکور بیان کی آیه لعبرتا لپاره د ایماندارو مسلمانانو وان کان اصحاب الایکه للظالمین او بتحقیق سره خاوندان د جنگي ایکه ویل کیږي بڼ او ځنګل دا نو دا د حضرت شعیب علیه السلام دا چې کوم نو داغي قوم دی د حضرت شعیب علیه السلام د قوم بارکه قران پاک کې دوه ځایونه راغلي دي. یو ته وی اصحاب مدین او غیب کفرم کو او ناب طول کې وکمه زیاته کو بار تیر شو او یو دی اصحاب الایکه بن والا خلق او زنګل والا خلق دغه دي داسې زنګلی غونتا علاقه کې آبادو نو بعد مفسرین وی اصحاب الایکه او اصحاب المدین وی دا دواړه مسما ده د اسمین مختلفین نمونه ګڼ غدي خو مسما یو ده یو قوم دی شعیب علیہ السلام ورته راغله ده دانو ورته وی لکه بعد وخت دی یو ځای بلا ګڼ نمونه مدام داغي ګڼ نمونه دي او دویم قول دا ده چې نه اصحاب مدین ځان لدی او اصحاب الایکا ځان لدی. اصحاب مدین چې هغه کفر کو او ناب طول کې کمې زیاتې کو چې کله اونمنل عذاب پراغه عذاب زلزلہ رجفه پراغله دا او بیا چې کمندل ټول ټکو سترې شوی دي عمر شوی دي او چې کله هغه هلاک شو نو الله شعیب علیہ السلام ته وی اوس اصحاب الایکه تلار شدیب الکلیتا هغه ته د خدای د دین تبلیغ وکړه هغه ته تبلیغ وکړه چې کله هغه نه منل نو باغی باندې عذاب راغی په دې باندې عذاب چراغله ده هغه د اسمان نه په اور راغله ها ځکه قحط سالی و باران نه کېدو چې وریاد رااله یخه هوا رااله ټول تراون شو هغه نه باران شروع شو د اور باران دي شروع شو او ټول باغی کې ستی شو نو یا جدا قومونه دي او یا یو قوم دي نمونه سره بدل دي نو الله تعالی فرمایي دا غي نه عبرت واخلئ. وان کان اصحاب الایکه لظالمین او په تحقیق سره و خاوندان د بڼ او خاوندان د ځنګل چې قوم د شعیب علیہ السلام دي خامخا د ظالمانو پس انتقام واخیست مونږ د غینا چې د پیغمبرانو تکذیب وکاو. وانهما لبامام مبین او په تحقیق سره دا دواړه انهما د شعیب علیہ السلام دا قوم او د لوط علیہ السلام دا قوم دا دواړه چې دي لبامام مبین دا دواړه په جرنیلی روډ باندې دي. امام پیشوا ته وي چې کوم سیز د خلق راهنمایي کوي نو دا روډ چې د الله رضا د خلق راهنمایي کوي دغه چې روډ تلې خلق یو بس کې پچرتا آبادش څخه او مبین معنا واضحه الله تعالی وی دا په یو واضح لار باندې او په یو واضحه یعنی طریق باندې پراته دي لبی امام ان لبی طریق مبین. نو چې کله د حجاز نشام ته ځي نو تاسو سبا دا ځایونه ټول ښکارا شي
ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين او دا بل واقعا الله تعالی ذکر کوي د صالح علیہ السلام هغه د حجر په علاقه کې راغلی او چې کله هغه نه منل نو باغی باندې هم عذاب راغی په تحقیق سره دروغجن ګڼل او هغه خاوندانو د حجر چې سمودیان دي المرسلین هغه د ګل شو پیغمبرانو لره او سوال داله چې اصحاب الحجر خو د یو مرسل تکذیب کړو د صالح علیہ السلام د مرسلینو تکذیب کوی نه وکړي نو جواب داله چې ټول پیغمبران داغي دعوه یو ده نو د یو تکذیب داسې دی لکه د ټولو پیغمبرانو تکذیب یو سړی وي نعوذ بالله د فلان کې پیغمبر نه منم نو د 1,24,000 پیغمبران نه مني کا وآتیناهم آیاتنا او ورکړو موږ هغه ته هغه نخې د قدرت بللا چې هغه ناقوا نو پس ودوی دا غین اعراض کوونکی وکانو ينحتون من الجبال او دوی چې دی بتراشل دا غروننا کورونو لرا په دې حال کې چې دی په امن باندې او باغې کې الله به دې مهرباني کړې بس راونی ول دوی راغ چې د جبرئیل علیه السلام چې کله داخلي دي کې دی په وخت د سبا کې پس پکار باندې راغې د دوی نه ما كانوا يكسبون من البيوت دا کوم سمست چې به جوړولې او غټ غټ بلډینګونه پکار رانغل الله وی تاسو اهل مکه هم د دین عبرت واخلي بلډینګونو باندې خلاصيږي وما خلقنا السماوات والارض او نه پیدا کړی موږ اسمانونو او زمکه لره او هغه چې په مین درې دوانو کې دي لیکن په حق سره او په تحقیق سره قیامت دې خامخا راتلون کې دي فاصفح الصفح الجميل نفس مخ واړو اي پیغمبر علیه السلام د دوینا هغه مخ اړولو خیسته و سره څه مطلب یعنی په حال د جهاد حکم نشتا او د دې په دې خبرو باندې بس صبر کوا او په دې کې چې کوم دنو هغه فریاد مکه پیغمبر علیہ السلام نکو الله تعالی او د قشان په دې باندې قائم پادشاه ان ربک هو الخلاق العلیم په تحقیق سره پروردگار ستا هغه پیدا کون کې د ټول مخلوقات لره او عالم نه په هر یو شی باندې او خامخا په تحقیق سره درکړی تا موږ اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم سبعا من المثانی سورۃ فاتحه لرا سورۃ فاتحه ته وی سبعا من المثانی در دې لقب ده چې څنګه نور اسماء دي یو اسم به ګدان دي سبع معنا وو مثانی معنا دوباره کړي شي نو هغه او آیتونه چې بار بار ویل کېږي په هر مانځ کې او په هر رکعت کې داغه تکرار دی او یو ته مثانی ځکه وي چې انزلت مرتين مره فی المکه ومره فی المدینه نور سورتونه یو ځای نازل شوي دي او سورۃ فاتحه دو ځای نازل شوي ده ندی کې تکرار او مثانی شو او باقی د دې آیتونه او دي هغه موږ مخکې ویلي وو چې بسم الله الرحمن الرحیم کاغه سره شماري نو بیا ټول چې کوم نه هغه ولدوالین پورې بیا ټول آیتونه شو او که بسم الله نشماري نو بیا صراط الذين انعمت عليهم دا بیا ځان لا آیت شو او غیر المغضوب عليهم ولدوالین ځان لا آیت شو نو الله تعالی ما خدا دا سورۃ فاتحه درکړه دا والقران العظیم مثلا علماء وی مفسرین وی دا والقران العظیم دا عطف تفسیر دی دا سبعا من المثانی دا غینم فاتحه مراد او د دینم فاتحه مراد نبی دا فاتحه یو نوم دی قران عظیم والقران العظیم او قران عظیم الشان دغه قران هغه ته وی چې ما یقرأ او هغه لوستل کیږي او عظیم الشان دغه چې الله رب العالمین صفات جلال او کمال هغه به ټول دي او یاسن حضرات وی چې سبع من المثانی فاتحه دا او والقران العظیم د دینه دا نور قران شریف مراد دی تام مدابعات كل بجزء باندې والقران العظیم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به موجد و اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر سترګو مبارک ولر په طرف دا غمالونو باندې چې فائدہ ورکړي موږ پاغه سره هغه مختلف اقسام د کفارو ته ازواجا منهم یعنی اصنافا منهم يهوديان سره څونه مالونه دي نصارا سره څومره دي او دا انګريزانو سره څونه حکومتونه دي پیغمبر علیہ السلام کو هغه تسترګې نو غدولې چې ګنې زیری دلې وتا خدا دا امت ته خبره اوري تاسو ته مزيریږي خمغه په حق یو او زمونږ ټول حکومتونه کمزوري دي او موږ سره پیسې نشته او دولت نشته او تا نشته او کافرانو سره دونه زیاتی دي الله تعالی دا وګره په لګ نه راولې ښا ولا تحزن عليهم او تغمك وقضي باندې او تخکتک لفظی معنی دا وخفض جناحك للمؤمنين او تخکتک خپل وزر د بار د ایماندارو مسلمانانو سمانا یعنی مسلمانانو سره د نرمۍ مظاهره کوا اشداء على الكفار رحماء بينهم مسلمانانو د وزر خکت ساته وخفض لهما جناح الذل بچی ته خدای پاک وي د مور او پلار ته د وزر خکت ساته
وزر سمانا یعنی هغه سره نرمي کوا واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا النذير المبين او تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام چې په تحقیق سره ځچیم غیرون کې واضح یم الله د عذاب نتا سيروم لکه څنګه چې مونږ را نازل کړیو علی المقتسمین په هغه خلق باندې چې هغه تقسیمون کیو الله تعالی وی په دې موجوده کفار باندې بداسه عذاب راولم لکه څنګه چې په هغه نور باندې میرا وسته وو کوم باندې هغه تقسیمون کی قران پاک تقسیم کړو ها نو چاوي شعر او چاوي کهانت او چاوي اساطیر الاولین مختلفه فتوی په ور کړی وها الله تعالی په بدر کې یو غړه کوونه پړه نو دغه شان دی په دې باندې عذابونه راځي کمان ذلنا علی المقتسمین لکه څنګه چې موږ را نازل کړو په هغه خلق باندې عذاب چې هغه تقسیمون کیو دغه بیان دی الذين جعلوا القرآن عیدوین دا هغه کسان دي چې دوی ګرځولې د قرآن شریف لرا عیدوین حصے حصے په حصو پوه شوي چاوي سحرون چاوي شعرون چاوي کهانت ارجا به خپل ذهن له دوړ ورکوخه فوربك لنسألنهم پس قسم دي دما په پروردگار صاحب باندې خامخا تپوس بکو د دوینا لنسألنهم يوم القيامه الله یورز را روانه د ټولونه په جمع باندې په بار د هغه سکی چې دوی هغه لپاره عمل کوونکي دي فاصدع بما تؤمر اوس اول کې چکلا هغه څنګه مکی صورت ده نو اول کې چکلا اسلام او قران نازل شو پیغمبر علی السلام په تبلیغ کو خفیتن دغه حالات ناسازګار نو بیا چې هر کله دا آیت راغی چې فاصدع بما تؤمر پس کولاو بیان کړي پیغمبر علی السلام هغه حکم چې کوم ستاسو راغی اورډر کړی شوی دی دا الله د وحدانیت خبره ببانګه دوهل وکا ډنګه کی چوٹ پر هغه چې کوم بیان کا واعرض عن المشرکین او تمخ واړه ود دي مشرکانو نه دي توجه مور کو بس خپل مشن جاری ساده پیغمبر علی السلام بیا کولاو تبلیغ شروع کړه اوس چې هر کله کولاو تبلیغ کیږي نو باغی کو خطر دا و چې مخالفین با شیطانای کوي نو الله تعالی فرمایي ان کفیناک المستهزئین بتاقی سره موږ به کافی استاد لپاره پیغمبر علیه السلام دا هغه خلقنا چې هغه استهزاء کوونکي دي تا پر ټوکې موږ کوي الله دې په شاو دوی دا هغه کسان دي چې دوی ګرځي سره د الله رب العالمین نه هغه معبود بل لرا فسوف يعلمون الله يكتبو ته لګي ښه ولقد نعلم انك يضيق صدرك او خامخا بتاقید سره منتدا خبر معلومه ده چې بتاقید سره تنګي کی سینه مبارک استا بما يقولون فاغه خبره چې دی وايي غیلرا دا قران بارے کې چې فتوی ورکي یا صاحب بارے کې کوم غلط ریمارکس ورکي خامخا استا په باغی باندې طبیعت مبارک درنیږي خو الله تعالی خیر د خاطر مدرونه وا داغه علاج ده چې فسبح بحمد ربك تسبیح وایا سره د حمد د پروردگار خپلنا او شد د سجده کوونکو او د موس کوونکو نه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين یقین ما الموت عبادت کو د خپل پروردگار تر دې چې راشي تا مرګ د مرګ پورې چې کوم نه د الله په عبادت باندې او د الله تعالی په غلامۍ باندې پاغه باندې قائم پاتې شي. 2 منټه وکړو